أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. په مخ د ځمکه باندې په ټولو کې غوره خلک انبیا دي. د انبیاو نه پسته چې کم نږدې خلک دي نو هغه صحابه کرام دي چې کم د انبیاو صحبت اختیار کړی دی. په دې صحابو کې هر یو صحابي د خپل درجه یو لوی خاوند دی او په هغې کې بیا خپل مراتب دي چې څنګه ټولو کې نږدې صحابي ټولو کې غوره صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. دویم صحابي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی. د خلافت په اعتبار سره هم دی او د لویوالي په اعتبار سره هم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې یو څلوېښتم نمبر مسلمان شوی دی او داسې صحابي چې پیغمبر خپله په دعا کې د رب نه غواړي چې یا الله عمر مسلمان کې او چې کله هغه اسلام راوړي نو اسلام ته یو قوت یو تقویت یو طاقت ملاویږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د وجې نه. څه ناشنا دور د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تیر شوی دی. د پیغمبر په زمانه کې خو د حضور پاک ډیر نږدې ملګري همدا وو خو د پیغمبر د زمانې نه پسته بیا یو داسې دور راغلی چې په هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپله حکمراني کړی دی یو عدل یو انصاف یې قایم کړی دی. نن تاریخه پورې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه عدل یادیږي هغه انصاف یادیږي هغه لویوالی یادیږي. عمر وہ څوک هغه عمر رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر ناشنا مزاج سړی و ډیر ښکلی مزاج و او یو روب الله عجیب ورکړی و داسې روب ورکړی و چې د هغې څه مثل نشته. الله نه پړ کې ډیره ناشنا یاره پرته وه. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سحر مونځ کولو نو اکثریت چې کله سحر مونځ به یې کولو نو په دې وخت کې به هغه یو آیات تلاوت کولو انما اشکو بسی و حزنی الله تلاوت کوي لګیا دی حالت داسې راځي چې عمر رضی الله تعالی عنہ به په جړا شو داسې به په جړا شو چې د هغه جړا نه به عمر رضی الله تعالی عنہ باندې سمه بیوشي راتاری شوه. هغه صحابه وی چې هغه سلګی به مونږ اورېدې چې کله یوسف علیه السلام د خپل پلار نه ورک شو نو یعقوب علیه السلام به دا دعا کوله انما اشکو بسی و حزنی الی الله. صورت یوسف آیات ته چې زه خو خپل فریاد خپل غم رب ته کوم هغه ته به چې خلک وایي ته دومره بچي پسې جاړې چې سترګو هغه توروالی دې ختم شو هغه به ورته وایي زه په تاسو څه وکړم زه خو فریاد خپل رب ته کوم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ به هم ډېر وجړل. یو ځل د سهار په مانځه کې ولاړ دی ابو لؤلؤ مجوسی دی راغو هغه دوه مخه چاړه ورسره او خنجر ورسره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې ووالو داسې ووالو چې کلمې مبارکې کټ شوې نو دومره د لوی نوم صحابي وي چې هغه هلته بېهوشه شه صحابو هغه راونیو هغه بیا خنجر د زهر نه ډک کړ خپل ځان یې پرې مړ کو مردار شه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله په هوش کې راځي نو زوی نه تپوس کوي ورته وایي د سحر مونځ وخت خو ختم نه دی ورته نه دی ختم ورته وایي چې اوبه راوړه اوبې راوړې او د سارندا مې وکړو. د هغې نه پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیا مونځ کوي نو په ولاړه باندې مونځ کولو ورته وایي ما ودروئ زوی ورته وایي په دې کې رخصت دی ورته وایي ما ته دین مه ښایه ما د پیغمبر نه دین زده کړی دی. نو دا د لوی درجې خاوند هغه صحابي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر عجیبه وخت تیر کړی دی. بیا چې کله هغه شهادت را دی هغه د یکم محرم باندې شهید کیږي هغه عجیبه وخت یې دا شانتی دی چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د شپې پیره کوله په کورونو باندې بتله یو ځل خپل په دې کم د عمر رضی الله تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل هغه نگرانۍ کې
د شپې پیره لګی یو زنانه راځي. هغه زنانه داسې کیفیت دی چې خاوند هم ورسره دی، په بیابان پراته دي، هغې ته ضرورت دی چې یاره یو بله زنانه راشي د ماشوم د پیدا کېدو وخت دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا نه ظاهري چې زه خلیفه یم، رعب یې ډېر زیات و. هغه کس پېژندو نه، هغه څه کار پسې راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زر زر ځي خپلې بیبي ته وایي هوی اجر ګټي چې الله پې تعالی ډېر اجر درکړي، خدای رضا کې. نو خپله بیبي د خلیفه بیبي د حکمران بیبي په نیمه شپه راپاڅولېدو، هغه د داعیې کار کوي. او دا کس ورته وایي وی ګوره وی ښځه خو دې راوستې ده، چل وله ورځي، هسې نه زما ښځې ته څه نور څه نقصان رسي. خبرې هم ورته کوي. وایي چې کله هغه کس ته آواز وشو چې یاره خلیفه امیر المؤمنین وی د دې کس ماشوم شو، نو په هغه باندې راپارو لګېده. نو تا شانتې قربانیانې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورکړي دي. یو ځل په مدینې منورې کې قحط راغو، قحط سالی راغه. نو ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د شام گورنر دی. په دې وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خط لیږي چې یاره غله کمه شوې ده او ما له تاسو غله راواستوئ. نو هغې خط ولیکلو وي دومره غله به در واستومه چې د اوښانو او چې کم هغه سورلو باندې درستم وي، یو سر به د هغې مدینه منوره کې، دویم سر به په شام کې وي. په دې دوران کې خلکو باندې حالت داسې راغه، څوک تله څوک راتله. نو یو بانډي چې دی غرونو والا کس دی، هغه وایي زه به دلته څه کوم، بار چې لاړ شم هلته به راته څه ناڅه میلاو شي. هغه لاړه، ځان سره یو چیله وه، بیزه وه، څه شی و، ځان سره روانه که. نو هغه چې روانوله هغه وی یاره دا به دلته زه به کم چرته به ګرځم. نو هغه په هغې باندې چاړه راښکه. نو قحط سالي چې راشي نو په دې وخت کې دا ځمکه شینکې ختم کي، زرغونېږي نه. نو دا کس چې دی دوی چې دلته بیا زه به کم چې هغه زه به کول، هغې نه سره وینه ونه وته. نو دی په فریاد شو چې یا الله ته دومره مونږ نه خفه یې، الله دومره ناراض یې چې په مونږ باندې دی هغه شینکې بند کړی دی، او یا الله دومره ناراض دی چې په ځناورو کې د وینه وچه کړې ده. نو په دې دوران کې دا کس اوده شو، خوب کې حضور پاک ویني. حضور پاک ورته وی لاړ شه عمر ته وی چې تم داسې شوې د نورو خلکو غوندې. نو دا کس وی زه راپاڅېدم، په منډه منډه راغم، وی تقریبا څه 3 ورځې لږ څومره وخت هغه ولګېده. وی چې څنګه راغم نو د عمر صاحب دروازه مې وویل. نو حضرت عمر صاحب ته بیبي وی دا دروازه به څوک داسې وی لکه ډېره بې اختیاره دروازه چې انسان وی. نو عمر صاحب خپې بلې خپې راپاسې رامنډه کوي، وی نه په دې کې ماته څه خبر ښکاري. چې راغو نه تې نوم تپوس کوي، نه تې دا تپوس کوي کم ځای نه راغلی، څله راغلی. ورته وایي څه خبر دی وروړی دی. ورته وایي وی حضور پاک مې خوب کې ولیدی، راته وایي چې عمر ته وایي تم د نورو غوندې شوې. نو عمر صاحب په چغو چغو جاړي، خپې بله خپې مسجد نبوي ته داخلېږي، جاړي 2 رکعته نفل کې خدای ته فریاد کوي یا الله یا الله دا فریاد مې تا ته مخې ته کولو او زه خطا شوم چې ستا نه علاوه ما بل چاته اول اوې تا ته مې فریاد نه وکړی. نو صحابه وی په هغه ورځو کې داسې اوازونه شو وی چې هر ورځ زر تر زره په مدینې منورې باندې راغی او وی مونږ دا اورېده باقاعده چې یاره زر زی عمر هم غواړي. نو هغه خدای راضي کړی هغه خلکو، هغه عمر رضی الله تعالی عنه خدای راضي کړو، دومره لوی صحابي. بیا په دې حالت کې د شهادت په وخت کې چې کله کلمې شلیدلې دي، چې اوبه به ورکولې په کلمو به تېوتې، خوراک به ورکولو، زخمونه یې نه ورتله. په دې حالت کې خدای نه دی پرېښی، خدای رضا کړی دی. نو د عمر رضی الله تعالی عنه دا ژوند مونږ ته یو انصاف ښیي، یو عدل راته ښیي، یو د حکمرانۍ چلم راته ښیي، په معاشره کې د ایثارېدو چلم راته ښیي. او عمر رضی الله تعالی عنه داسې زندگی چې زمونږ دپاره یو سبق دی. نو هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې په 1 محرم باندې شهید شوی دی، الله تعالی د هغې مقامات لوی کړي دي، د هغې نومونه لوی کړي دي. خو پیغمبر خبره کوي وی ګوره په معاشره کې هر څنګه خلک پیدا کېږي، داسې خلک چې هغه صحابو پسې کنځلې کوي. ګوره د صحابو معیار چې دی نو هغه څه د ځان نه هغې خبرې نه دي کړي. صحابو چې کومه خبره کړې د پیغمبر شاګردان دي، او پیغمبر چې کم دی نو چې هغه یو انسان ځان ته مخې ته ایږدي نو هغه خدای رضا کوي. یاد ساتئ په معاشره کې چرته علماو پسې بدرد مه وایئ، ځکه چې علماو دین پسې څوک بدرد سپک وایي نو هغه به لار صحابه جوړوي.
او چې صحابو ته بد رد وي هغه به پیغمبر جوړوي، چې پیغمبر ته بد رد وي نو خدای جوړوي. نو په دې باندې لږ غور و فکر پکار دی چې یو صحابي هم دی نو هغه ته بد رد نه ده ویل پکار. په یو روایت کې راځي ګورئ د دنیا ټول صحابه دي، هر یو صحابي خپل یو معیار دی، خو بعضې په هغې کې مراتب دي. د دنیا ټول تابعین تبع تابعین څومره نیکان را جمع کړي د یو صحابي د اس د خپو دوړو ته هم نه راسي. ګوره صحابو دومره لوی معیار دی. ځان له آخرت مه خرابوئ او صحابو ته بد رد چرته مه وایئ. واخر